محترم ډېر ملګري تپوس کوي کله چې امام سلام واړی نو شاته چې د یو سړي نه یو رکعت وتلی وي چې هغې ته موږ مسبوق وایو نو دا به کله پاسي ګوره ډېر خلک غلطیانې کوي کله امام یو طرف ته سلام پوره نه اړولی یو طرف ته سلام واړی که دوو طرفو ته واړی یا یو طرف ته واړی بیا به پاسي کله به پاسي دې کې اکثر خلک غلطیږي نو دې کې مسنون طریقه سنت طریقه هغه څه شی ده چې زه هغه تاسو ته وایم په خپله م واورئ نورو ملګرو سره به هغه شیر کوي مسله دا د محترمو چې کله د یو ملګری راشي یو مسلمان هغه نه جمع کوله د هغې نه یو رکعت وتلي دي امام پسې شاته ودرېدله نو امام خپل سلام واړی بیا به دا کله ودرېږي نو دې کې بهترینه طریقه مسنون طریقه خو دا د محترمو کومه چې کتابونو لیکلې ده هغه دا ده چې کله امام دواړو طرف ته سلام واړی ته بیا پاسه د هغې نه بعد خپل لمونځ شروع کړه خو به هر حال بیا که داسې هم نه وي نو زموږ په دې علاقو کې اکثر داسې وي چې کله امام یو طرف ته سلام پوره واړی بعضې امام صرف مخ واړی السلام علیکم نو بس دې کې هغه سړی پاسي او بس ډایرکټ سبحانک اللهم یا مونځ شروع کړي داسې مه کوئ دا غلطي ده بلکې چې کله امام یو طرف ته سلام پوره واړی بل طرف ته سلام اړی که ته پاسي نو په مزه غونده کې پاسه چې امام دا سلام پوره کړي د هغې نه بعد ته بیا باقي که خپل لمونځ دی هغه شروع کړه کورې که چېرته داسې وي که نه چې امام یو طرف ته سلام واړی بل طرف ته نی اړولی او ته ډایرکټ پاسي او ته خپل لمونځ شروع کړي نو دا خو داسې ده لکه امام د خپل لمونځ نه فارغ شوی نه دی او ته خپل لمونځ شروع کړی دی نو دې وجې نه دې ټکي ته لږ سوچ کوئ بهتره طریقه دا ده چې امام دویم طرف ته سلام یو طرف ته سلام واړی بیا دویم طرف ته سلام اړی نو چې څنګه نیمې ته ورسي بیا پاسه چې هغه سلام پوره کړي مکمل کمپلیټ لمونځ یې د هغه ختم شي ته بیا لمونځ شروع کړه او که داسې نه نو چې یو طرف ته سلام واړی پوره د هغې نه بعد په مزه غونده کې پاسه چې دویم طرف ته هم پوره شي بیا د هغې نه بعد ته خپل لمونځ شروع کړه نو بهتره طریقه مسنون طریقه دا ده دا خپله م واورئ نور مسلمانانو سره عزیز کتونکو موږ او تاسو تلاوتونه کوو موږ او تاسو اودسونه کوو نیک اعمال کوو خو په زړه کې د ایمان او د دې نیک اعمالو هغه ذایقه راحت او سکون موږ ته نه میلاویږي په دې باندې تاسو کله سوچ کړی دی معزز کتونکو ډېرو ملګرو به دا تپوسونه کول او چا سره چې په مجلس کې نن سبا کښېني نو دکه یو سوال لازما کوي چې آیا موږ عبادات کوو موږ تلاوت کوو موږ منځونه کوو موږ روجې نیسو نور عبادات داسې مالي صدقات هم کوو خو موږ ته هغه د ایمان چې کوم ذایقه ده او د اعمالو چې کوم هغه خوند دی خوند رنګ بوی به ورته ووایو دا موږ ته نه محسوسیږي نو ګورئ محترمو ما یو حدیث مبارک بار بار شیر کړی هم دی یو ځلې بیا تاسو سره د دې سوشل میډیا په پاڼه شیر کوم وای ورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا چې زمونږ کم عبادات کوو او د دې هغه رونق رڼا او د دې ایمان هغه ذایقه موږ ته نه محسوسیږي د دې عباداتو د هغې وجه نن سبا محترمو پر ډیرو وجو کې یو غټه وجه هغه زمونږ او ستاسو بد نظري ده زمونږ او ستاسو نظر دا غلط استعمالیږي ګورئ پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا بد نظري کول دا د شیطان د زهریلا تیرونو نه یو تیر دی نو ګورئ یو طرف ته د شیطان تیر او بل طرف ته چې په زهرو کې ککړه شوي وي نو چې په داسې تیر باندې انسان ولګي نو د دې خو هغه ژوند ختم نو پیغمبر علیه السلام فرمایي دا بد نظری کول دا د شیطان د زهریله تیرونو نه یو تیر دی کوم مسلمان چې ځان د دې تیر نه بچ کړله یعنی بد نظری ونه کړله نو دا به هلته د خپل ایمان هغه حلاوت مزه او ذایقه دا به بیا مومي نو معنا دا شوله چې کله یو انسان غواړي چې ماته د عبادات خوند او د دې هغه مزه زه محسوسه کړم د دې ایمان هغه رڼا محسوسه کړم په زړه کې راحت سکون راته میلاو شي نو دا د بد نظري نه کوي کوم انسانان چې بد نظري نه کوي هغه چې بیا د نیک اعمال کوي نو محترمو هغه ته د ایمان حلاوت هغه ذایقه بیا به ورته محسوسیږي نو موږ او تاسو د ټول الله تعالی داسې توفیق راکړي چې دا نظر موږ صحیح استعمال کړو د هغې نه بعد موږ او تاسو ته د عبادات هغه صحیح مزه موږ ته محسوسي